top 5% کې دا ګلوبالي پای کې زمانوم شوی دی او پرون ماته دا سرټیفیکټ او را لګل دي او هغه موږ ته چې کوم د په ګراوند باندې موږ ته پته ده چې ډاکټر ګل زمان صاحب هغه د دې اچیومنت چې کوم د قابل او هغه ته د خپل هغه مهنت هغه ثمره چې کوم د میلاو شوله. ما نوم پروفیسور ډاکټر ګل زمان دی. زه د تالاش اوسیدونکی یم. 2010 کې ملکړ یونیورسيټي ته راغلم او زه دلته ایز ډین فیکلټي اف ساينسز کار کوم. دلته زه څلور کاله وایس چانسلر پاتې شوم. زما میتھمیټیکل بایولوژي یا اپلایډ میتھمیټکس باندې زه کار کوم. دا ایوارډ خو بیسیکلی د زمونږ د ساينټیسټ مختلف کیټګوري کې دا ایوالویشن کیږي یا رینکینګ کیږي. هر کال مختلف رینکینګ ایجنسیز دی او هغه په مختلف خپل هغه پیرامیټر دي چې په هغه باندې هغه ګوري. د ایوارډ ته ما څه اپلای نه کړی، خو دا د انلاین یا ورچوال یو سیستم دی، یو میکانیزم دی چې سکوپس متام وي او ګوګل سکالر وتام وي او ویب اف ساينس وتام وي. هغه باندې زمونږ ریسرچ پبلیکیشن یا ارټیکل چې کوم لیکلي هغه پرتی نو هغه دا غینه نور یونیورسيټي نور ملکونه استفاده لري او هغه سایت کېږي، خلک یې ګوري او کوم ایډیا چې مونږ پیش کړي 2004 نه د ما ریسرچ را روان دی، تقریبا دا 22 سال شو. نو هغه مختلف خلک چې کله ګوري هغه ته سایټیشن ورکړي کېږي، خلک یې سایټ کوي او د خپل بینیفټ لپاره د فردر ریسرچ لپاره یې کوي. نو په دې کې یو خو مین فیکٹر د دغه سایټیشن دی او د ارټیکل دی چې دا ارټیکل په کوم جرنالو کې پبلش دی او بیا د خلکو ته څومره استفاده په ساينس کمیونټي ته ورکړي ګلوبالي. نو دا ایوارډ چې دا ریسرچ سره تعلق ساتي. دا ګلوبالي هغه زما دغه سکوپس ساينس ډایرکټ نه یا ویب اف ساينس نو سرور داسې ډېری انلاین ویب سایټس چې په هغه باندې زموږ ریسرچ اویلیبل دی. هغه د دې نه دا ډیټا کلیکټ کوي او بیا هغه هر کال یو خپل ایوالویشن کوي او ټاپ 5 ساينټیسټ اف د ورلد هغه اناونس کوي. نو په هغې حواله سره دا زموږ د 2025 لپاره چې کوم ایوالویشن شوی دی په هغې کې دا ټاپ 500 ساينټیسټ ټاپ 5% کې دا ګلوبالي پای کې زمانوم شوی دی او پرون ماته دا سرټیفیکټ او را لګل دي. او زه د ملکړ یونیورسيټي لپاره دا د خپل کیریئر لپاره، خپل فیملی لپاره او د دې خیبر پښتونخوا لپاره خصوصي تور باندې د ملکړ او د موږ علاقې لپاره دا ډېر زیاته خوشحالي او د یو نیک شګون هغه لمحه ګڼم او د الله پاک مشکور یم د مشرانو او د فیملی او د ملګرو د سټوډنټانو او د ټیم چې را موږ پرې کې ډیفرنٹ خلک کار کوي په هغې په بیس باندې ماته دا میلاو شوی دی. نوم خو انوار الحق دی او زما تعلق د باجوړ سره دی او د میتھمیټکس ډپارټمنټ د امپیل سټوډنټ یم. ګل زمان صاحب زمونږ ټیچر پاتې شوی دی او ګل زمان صاحب ډېر نایس او ډېر ټیلنټډ پروفیسر دی، ډاکټر دی. ډاکټر ګل زمان صاحب چې کوم نوم راغلی دی په 5 ساينټیسټ کې نو بالکل دا د دې قابل او هغه موږ ته چې کوم دی په ګراوند باندې موږ ته پته ده چې ډاکټر ګل زمان صاحب هغه د دې اچیومنت چې کوم دی قابل او هغه ته د خپل هغه مهنت هغه ثمره چې کوم دی میلاو شوله هغه په 5 ساينټیسټ چې کوم د هغوی کې د هغوی هغه نیم رالی. نو بالکل ډاکټر ګل زمان صاحب د دې قابل او هغوی ته هغه خپل هغه د مهنت هغه ثمره چې د هغوی کومه ریسرچ پیپرې دي څومره هغوی په خپل فیلډ کې چې کوم دی کار کړی دی هغه یو ایکسټرا د یونیورسيټي وایس چانسلر هم چې کوم دی پاتې شوی د یونیورسيټي اف ملکن. نو د دې یونیورسيټي لپاره د هغه ځان له یو خدمات دي څومره په هغه وخت کې یونیورسيټي ډېره په ټاپ باندې ډېره په ترقۍ باندې روانه وه. نو د هغه ځان لا نو د ګل زمان صاحب ته چې کوم دا اچیومنت هغه حاصل کو نو بالکل دا د دې قابل او موږ په دې باندې چې کوم دی فخر کوو. الله دې نور هم چې کوم دی کامیابیانې ډاکټر ګل زمان صاحب له ورکړي او زموږ